د ښځې یو درې عادتونه یا یو درې خصلتونه داسې دي چې د هغې عادتونو د لاسه خاوند ډېر زر بوډاتوب ته رسي. په دغې عادتونو کې اولنی نمبر عادت د ښځې دا دی چې د هغې رویه چې دی نو هغه نامناسب وي. د هغې رویه چې دی نو هغه ښه نه وي د خپل خاوند سره. او دویم نمبر عادت چې د کم د لاسه خاوند په ژوند باندې ډېر غټ منفي اثر پرې باسي او د هغه په زندګي چې دی نو هغه باندې یو قسم له ډېره زیاته په مشکل باندې تېرېږي، هغه دا دی چې ښځه فتزوانه وي. د ښځې په خوله کې په ژبه کې ښایسته خبره نه وي، بلکې هر وخت چې خاوند کور ته راځي او هغه خپل ژبه چې دی نو هغه ډېره غلطه استعمالوي چې د دې په وجه باندې په خاوند په ژوند باندې یو ډېر منفي اثر پرېوځي. او دریم نمبر د ښځې یو ډېر غلط عادت چې خاوند له خپل مقام نه ورکوي، د خاوند عزت نه کوي، د خاوند تقریب نه کوي، چې د هغې د لاسه خاوند هم ډېر زیات د ټینشن شکار شي او د هغې د لاسه خاوند چې دی نو ډېر زر هغه بوډاتوب ته ورسي. نو دا کم درې عادتونه یا درې خصلتونه چې په کمې ښځه کې وي نو د هغې ښځې کور هېڅ چېرې چې د هغه نشي ختمېدی. هغه کور کې به پریشاني، په هغه کور کې به جنګ جګړې وي، په هغه کور کې به سکون نه وي. نو برای کرم په کمو زنانو کې یا په کمو ښځو کې د خپل خاوندانو سره دا قسمه عادات وي یا دا قسمه خصلتونه وي، هغوی دا لرې کوي. که بالفرض په خپل کور کې سکون غواړئ، په خپل کور کې برکات غواړئ، د خپل ژوند چې دی هغه په مزو سره تېرول غواړئ، نو ښځه به دا درې عادتونه د خپل ځان نه لرې کوي. پس د هغې نه په هغه کور کې اطمینان او سکون او د خوشحالۍ ژوند به راځي، د مینې محبت ژوند به راځي.